وغم د خوګاشنا وتکا توراشوا لدرد ژړې دما لدرد ژړې دما وغم د خوګاشنا وتکا توراشوا لدرد ژړې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته د یو غریب ورور فریاد وړاندې کوم چې کوروالی بیماره شوې ده او د مرۍ کې ورته سپورټ راغلې ده، نو هغې لپاره سره ډاکټر ورته ټېسټونه لیکلي دي، دیاړي مزدوري کوي او حالات ډېر ګډوډ دي، نن سبا خېټه ساتنه هم ډېر زیات مشکله ده، نو د ګرانۍ د وجې حالات ګډوډ دي. خو دا ورور وایي چې یاره ما سره د دې زما د دې وایف دپاره څوک هم د الله رضا دپاره د دې علاج وکړي یا موږ سره مدد وکړي، نو په دې کې به زه زما باندې به اساني را شي. ګینې ډېره غریبي ده، دیاړي مزدوري هم کله وي کله وي، نو ده نه به خپله تپوس کوو چې دې څه ویل غواړي. جی بس ویل دا غواړو که نه زمونږ کوم دی د ټاټکي مزدوري محبوبو بچي وي او هغه چې کوم دی نن سبا ټاټکي په دیاړۍ کې چې کوم دی هغه هم نشي رزق مونږ تنګ سره او بقایا دا ټېسټونه راته لیکلي دي، بدبد رزلټ راغلی ډاکټر دی کور والا مې مرۍ ته وکړل او هغه چې کوم دی هغه یې ټېسټونه لیکلي دي چې ما سره هغه انشاءالله ستاسو چې ګټور راګرځئ مې ته څوک راته منډه تړه ته نه کړي چې هغه خبره خندا ورکړي نو درباندې وکړي چې ما سره راسي منډه تړله وکړي هغه راته روان شو منډه تړه سره وکړي هغه کوم دی وکړي دا یو روزګار روان کړي د ټول ځای راکړي دا ټېسټونه مېسټونه باندې وکړم چې ډاکټرونه هم خلاص کړم انشاءالله د هرونه به در سره مدد کوي. خو د دې علاج لپاره چې تا کومه خبره وکړه چې د کوروالا مې د مرۍ ګوټه ده په دې باندې به څومره خرچه راځي د ډاکټر مطابق؟ په دې باندې دغه ټېسټونه په دې ته بیموري نه بدبد الله به خیر، الله به رحم وکړي. زه ټولو ته درخواست کوم چې الله رضا لپاره د دې لپاره موږ سره مدد وکړي چې د دې زندګۍ کې اسانتیا راشي او بله خبره دا چې کوروالی چې کوم علاج دی چې دا مو شي. الله هم خوشحاله او آباد